اذ یوحی ربک الی الملائکة، آغا وقت چې وحی وکړه پروردگار ستا فرشتو ته چې سراقه زوی د مالک راغلی دی او شیطانانو فوجونه راوستي دي، ابلیس راغلی دی او د شیطانانو فوجونه راګستي. ګورئ تاسو دې باندې ځان پوهه کوي. مولانا شبیر احمد عثماني وایي دا یو نمونه ده چې کله د حق او د باطل مقابله راځي نو د باطل پرستو لپاره باقاعده ابلیس په خپله راځي او د هغه فوجونه راځي او د هغوی تعاون کوي. یعنې دا یوازې د بدر مسله نه ده. مولانا شبیر احمد وایي دا یوازې د بدر مسله نه ده. په هر موقع کې چې د حق او د باطل معرکه راځي باقاعده لعین په خپله حاضریږي او ورسره فوجونه خپل راولي او د هغه باطل پرستو مرسته کوي او امداد کوي او د هغې ړونه کلکوي، هغې بړاووي، هغې روچتوي، هغه تیزوي او د هغې په مقابله کې د مخلصینو بندګانو د الله دپاره فرشتې راځي او د هغې تعاون او امداد کوي. که موږ په ایماندارۍ باندې کار شروع کړو نو ټیک ده چې ابلیس به د باطل پرستو د مقابلې لپاره فوجونه راولي، خو زمونږ او ستاسو د امداد لپاره به الله فوج د فرشتو فوجونه راولیږي. خو که موږ په اخلاص باندې د الله د دین لپاره کار شو